اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مخکی آیتونو کی خبر د معاملې وا قرض بیا سلم یا بیا نسیا داغی تذکرہ وا دارنگی داغی آیت کی 25 احکاماتو داغی سا تذکرہ اشوا بیا تذکرہ دو په داسې حال کې چې کله کاتب نه میلاویږي او اغستل خرڅول کولی کیږي منځ کې پکې ګاڼه کې خودې شوه رهن پکې کې خودې شو نو د هغې تذکره وه کله داسې چې یو سړی نه ګاڼک دی نه لیکل کوي زما تا باندې اعتماد دی ته به پیسې راوړې نو د هغې خبره هم وکړه چا باندې چې اعتماد کړی شوی دی نو هغه د خپل اعتماد خرابوي نه کم امانت چې د چا دی هغه ته دې ورسولی شي بل ګواهي خبره ده د ګواهي چرته پټه نه کوي دا ګواهي چې څوک پټوي نو اصل کې د زړه ګناهګار دی مسله د زړه ده زړه خراب دی د هغې د وجې نه دی دا بعضې حرکتونه او بعضې اعمال کارونه کوي اوس دې ځای نه سورت البقرہ په ختمېدو ده نو کله چې سورت ختمیږي نو هغه اولنۍ خبرې پکې بیا را یادوي یو سورت ختمو هغه اولنۍ کومې خبرې چې شوې زوري خبرې وې یو مسله د توحید وه دویمه مسله د رسالت وه دریمه مسله د جهاد فی سبیل الله وه او څلورمه مسله د انفاق فی سبیل الله وه دا څلور واړه خبرې هغه په دې آیاتونو کې بیا دوباره کوي چې دا خبرې په دې مخکې صورت کې تیر شوي دي نو دا چېرته د نه هېرې نه شي بیا دا صورت کې دی ګوره ګڼې مسلې ذکر شوې توحید مسله پکې وه د رسالت پکې وه دا نورې پکې وې نو دا موږ ته وایي که نه چې ته چا پې عمل کړلی نو هغې باندې دسخط ذکر کوي وی آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون دا کمی خبرې چې ذکر شوې دا ټول پیغمبر مني او دا ټول خبرې مؤمنان هم مني نو که تاسو ځان ته مؤمنان وای نو دا تاسو مو منئ ځان ته د هغې مؤمنانو ملګري وای نو دا خبرې ومنئ د پیغمبر ملګري ځان ته وای نو دا خبرې ومنئ نو تذکره د هغې کوي په آخر کې دعا ده دې صورت کې به هم په آخر کې دعا ده وروستو صورت کې چې راځي هغې کې بیا آخر کې دعا ذکر کوي للہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا الله په اختیار کې دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي بر ښکته د الله دي څه چې بر دي هغه د الله دي څه چې ښکته په ځمکه کې دي دا ټول د الله دي د دې حقیقی مالک الله دی څه وخت دپاره چاله ورکړلی وي دا د ځمکه ستا دا کوټه ستا دا نور څیزونه ستا نو غره کېدل پې نه دي پکار د ده سره امانت دي نو دی پې دعوه کوي دا زما دی وي نو داسې کله کله
یو سړی د چا نه سره واخلي د هغه سره یي ولکه دا چا دی دا زما دي که نه چا دي نو دی هغه امانت ته دی په ډاډ مټ باندې دا وایي د سره دله ورکړی شوي دي نو دی دا زما دي کور دی دا زما دی جیداد دی دا زما دی بل څه شی دا زما دی دا خبره دی کوي خدا د هغې لږ وخت دپاره د ده دي د ده چې کله ته تصرف ختم شو ملک ختم شو واغستی شو ته خبره خلاصه ده بیا د ده نه دي بیا د بل دي نو د مرګه پورې د ده دي د بعضې څیزونه او د مرګ نه وروستو بیا جو هغه پردي دي بیا بل ته پاتې دي نو لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په اختیار کې دي هغه څه چې اسمانونو کې دي هغه څه چې په ځمکه کې دي وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ که تاسو ښکاره کوئ هغه چې ستاسو په نفسونو کې دي او که پټوئ یې یحاسبکم به الله الله به در سره حساب کوي د هغې ستا په زړه کې چې څه دي کومه عقیده ده هغه د کمې خبرې ته پټې ساتې ګواهي ده بل څه دي بل څه دي کومه عقیده چې ته پټه ساتې که په ښکاره باندې وې په زړه کې یوه په خولې بله که دغسې هم الله ته پته ده الله به در سره حساب کوي ښه خبره دا یي چې زړه او خوله جبه دا یوی که په کفر ودرېږي نو هم د ابو جهل په شانتې کلک ودرېږه ابو جهل زمونږ په دې امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې غټ کافر و مرګ پورې هغه د خپل خبرې نه واپس نشو فرعون څه شولا فرعون خو وو یو وخت پورې ولاړو په خپل خبره باندې او چې کله اوبو راګیر کړو چغې کړې آمنتو بالذي انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل چغې والی وانا من المسلمین منم خبره منم ای وس منې ته او دې چې کله مړ کېدو د مرګ په وخت کې هم وی ورته به ووې چې زما دشمنی د پرون نه نن ستا سره زیاته ده عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ توره راواغسته وی چې سر تی کټ کم او الکانو خو وهله خو مړ نو اخر کې بیا مړ عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته سر پرې کو مړی کو نو تپوسی ته وکړو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته سینې ته چوتو هو ودرید په نو هغه شیطانی دغه نه وطن پاغه کې اوش پن کیا اوچت زیته خطلې اپ سي تر راغستا وسکه وستر دی پرې کوم کنه سکو وې زما د تر واخلا دا ته چې کم کار کین هغه دغه کولې شي داغه نه تور واغسته په هغه باندې داغه سر پرې کاوته وې دا د سینې سره نږدې پرې کا وې ولې وې زکا چې دا ته نور سرونو کې دا پروتي نوستا ملګری ا پیغمبر هغه به ته ویریږي چې ګوره څومره غټ سر دی څومره دنګ دی هغه وخت کې موي او دا خبره وته موکړه زما دشمنی د پرون نن ستا سره زیاته ده په آخر وخت کې د کفر خبرې کوي چې الله منی د الله رسول منی نو په زړه کې هم ومنه په خولې هم ومنه په دواړو ومنه ظاهری او باطنی دواړه الله طرف ته متوجه کا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ که تاسو ښکاره کوئ هغه چې ستاسو نفسونو کې دي او که پټوئ یې حساب وکړي الله ستاسو سره په هغې فیغفر لمن یشاء نو بخنه وکړي چاته چې غواړي ویعذب من یشاء عذاب ورکړي چاله چې غواړي والله علی کل شیء قدیر الله دې په هر شی باندې قدرت لرونکی یو عقیده ده ایمان ده یو سړی ایمان شتی عقیده په الله باندې شتی
عقیده د توحید دا، عقیده د سنت دا، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې د ایمان ده. اعمالو کې کمی زیاتې راځي الله به معاف کوي، لیکن عقیده مسله چې کله راغله عقیده خراب وا، پیغمبر نه مانی، زمکی لذی که اسمان لذی معافی نشتی، توحید نه مانی، د الله یواله نه مانی، نو ارس چې کیږي معافی نشتی. معافی به حلی چې ایمان یی په الله باندې، د الله پر رسول باندې، اعمالو کې کمی زیاته کی، انسانی کمزوری پکې راځي، غلطیاں تی کیږي. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون، مخکې ما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم داغه تذکرہ کوي، د صحابو تذکرہ کوي. ایمان راوړل پیغمبر بما انزل الیه په هغه څه چې نازل شوي دي هغه ته من ربه داغه درب د طرفنا، والمؤمنون او مؤمنان هم ایمان راوړل. مؤمنان هم دا کتاب منی، دا قرآن منی، او مؤمنان هم منی. صداقت د کتاب ده، صداقت د رسول له، تصدیق کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه څه چې نازل شوي دي دته د درب د طرف نه، مؤمنان هم تصدیق کوي. کل آمن بالله، دا ټول دی دا وایي چې موږ ایمان راوړل په الله باندې، د الله په ملائکه باندې، د الله په کتابونو باندې، د الله په رسولانو باندې، په ټول باندې ایمان ده. ملائک منو، بعضی ملائک نشتی وي. الله باندې ایمان دی نو د الله په ملائکه ایمان دی، د الله په کتابونو باندې ایمان دی، او د الله پر رسولانو باندې هم زمونږ ایمان دی. منګم دا وایو، منګم دا اقرار کو، آمنا بالله، آمنت بالله، آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الاخر والقدر خیر والشر من الله تعالی. ټول باندې زمونږ ایمان دی. لا نفرق بین احد من رسله، منګه فرق نکو. دا مومنان دا خبره کوي چې منګه فرق نکو په من د یو د رسولانو د الله کې، یو منا بل منا نه، منګه ټول منو. یو تفصیلی منلی، تفصیلی منل اخو زمونږه الله رب العزت منګ باندې احسان کړل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړیو. داغه تفصیلی هغه باندې ایمان او داغه په اعمال باندې اطلاع الله دې موږ ته موږ له راکړل دی، الله دې په دې باندې موږ کلک کی، الله دې موږ ته نور نصیب کی. دا الله رب العزت پرځونه او په موږ باندې چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړو. نور پیغمبران ټول د الله په حق دي. په دې کې موږ سنوای دا یو شانو بل بګي بل شانو. لا نفرق بین احد من رسله، منګه فرق نه کو په منځ د یو د رسولانو د الله کې. وقالو دا مومنان داسی وی سمعنا منګه واورېدو، واطعنا منګه تابعداري وکړه، غفرانک طلب کو منګه ستانه بخنه، اے الله اے زمونږ ربا، ویلیک المصیر او تا طرف ته درګرځیدل، منګ به تا ته درځو یا الله چې کله تا ته درشونه دسه منګه بوزي چې منګه بخلې شوی یو دسه منګه بوزي. الیک المصیر تار طرف ته دی درتلل، یا الله مخکې زمونږه بخنه وکي، منګه خبر اورېدل، منګه ستا تابعداري کړله، صد رسول تابعداري کړله، د کتاب تابعداري وکړله، غفرانک نو منګه طلب کو استانه بخنه ای زمونږه رب، و الیک المصیر او تا طرف ته درګرځیدل. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نه مکلف کوي الله یو نفس لره مگر داغه د وس مناسب. هر یو سړی باندې چې صحیح خو دې شوی دی عادت د وس مناسب دی، که منځونه دي، که روجي دي، که بل څه دي، که بل څه دي، څومره چې دي نو د هر یو سړي د وس مناسب دي. نو باندې سړی هغه په ولاړې مونځ نشي کولی، نو دا الله تکلیف نه ورکوي. ښه په ولاړې نشي کولی، په ناستې کوه، که نه په ناستې نشي کولی نو په ملاستې کوه. یو سړی دی هغه ناجوړه دی، د هغه خپل لاس کار نه کوي، نو هغه لپاره د تلو د جهاد ته د تلو وغیره وغیره بعضې کارونه داسې ایجاد معاف دي، مزه ته
لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نه مکلف کوي الله یو نفس لره مگر داغه د وس مناسب. لها ما کسبت وعليها مکتسبت، د دې نفس د پاره دی هغه څه چې د کم کسب کړل، وعليها مکتسبت، او په د باندې به وبالي هغه څه چې د کم کسب کړل. دا نه چې مولوی صاحب راشي الکه دا کار کوا 1000 ګناه دي زما په غاړه، 1000 ګناه چا په غاړه کیږي نه. لها ما کسبت وعليها مکتسبت، هر یو سړی چې څه کړلی نو داغه خپل ځان لیکلی، که ګټه کړل او که بیداد کړل ګټه د کو نقصان دی، هر څه چې دی ځان لیکلی خپل سر لیکلی. دا نه چې دا به بل باندې ګناه به بل تزي بل دنزي هر چا چې څه کړلی نو هم ثواب به هغه ته ملاویږي، که بد کړلی نو بد به هم هغه ته ملاویږي. او خبر چې بل کوم راضي هغه د عمل د وجینا، من سن سنتا حسنتا ومن سن سنتا سیئتا، دواړه خبر راضي. چا چې یو نیک لار اختیار کړه ښکارې کړه خلکو ته، خلک په نیک لار باندې روان دي عمل پی کوي، نو فله اجرها واجر من عمل بها، نو د لپاره اجر د دې دی او د اجر د هغه چا دی چې هغه په دې باندې عمل کوي. ولا ينقص من اجورهم شيئا، داغه د ثوابونو اجرون نه بس کمې نه کیږي. نو تعالی چې کوم شی درکړی شوی دی، تا چې کوم څه کړلی هغه پوره به تعالی درکیږي. وس الته کې هغه اول نه کار شروع کړل، خلکو ته لار خودله خو نه خودله، ناغه ته به داغي هغه اجر او ثواب ملاویږي. دا خودنه دانګي بدل یو سړي اختیار کړه شروع کړه، نه هغه باندې داغه ګناه خپل خوده، وس چې نور څو ګناهونه کوي او داغه په نقش قدم باندې روان دي، نو هغه ته به ملاویږي. لکه قابیلو اولنې مرګ په دنیا کې هغه کړو، نو څومره مرګونه چې کیږي په ناحقه باندې، نو د دې ټولو وبال کې دته چې چا چې قتل کړل نه هغه ته خو ملاویږي، لیکن په دې کې د هغه سړي میسدا هغه قابل بګي میسدا لګیا دي خلق دنیا کې قتلونه کیږي په ناحقه باندې کیږي، علما وجل کیږي، د دې هغه وبال دا هغه تم رسیب کی. او دین مخ کې چا شروع کړل، پاکستان کې چا شروع کړل، څوک پکې شریک دي، څوک چا پکې مشورې ور کړلې، چا پکې څه کړلې، چا پکې څه کړلې، څه چي دي هغه ټول ته د دې هغه بدله ملاويږي. دنیا کې ملاو نشي، آخرت خوده چرته به تخته چرته وځي. لها ما کسبت وعليها مکتسبت یو پدې کې دا خبر هم ده، لها ما کسبت د پاره هغه سدي چې د کم کسب کړل، د زړې کم کسب کړل هغه ته وي، او وعليها مکتسبت او په د باندې وبال د هغه څه چې کم عمل کړل. اکتسبت کې عمل له او کسب کې ارادم ده. یو سړی اراده د نیکی وکړه د ثواب او اجر ملاویږي، اگر چې هغه ونه کی او چې قصیدای چې نیکوم بیا اجر نه ملاویږي. ګوره ښا امیر سی بیان وکړو، ایو سړی په ګړه قیدر اړه قیدر تسوي کیناسته پاسې ده. امیر سی وته تاسو وی ما وی چې زما غولی کا چې نوم لیکي خو وای خو زینه ښا او چې زینه نو دې زما اراده ده خو زم نه چې پزړه کې کلک اراده دغه چې نظم نه ولي کا نو دې ته اجر نه وایغه نه زمبا الله توفیق را کی زمبا نو بیا اجر ملاویږي. خو چې د مخ کې نه کلک اراده دغه د زم نه د نیکی کار بنا کوم بیا نه ملاوي. د ارادې څه قسمونه دي، چا ویلي یو بګي حاجز ته، یو بګي خاطر ده، یو بګي حدیث النفس ته، یو پکې هم ده او یو پکې عزم ده. دا پنځه قسمونه دي د ارادې. نو اراده کې چې اولنې اراده وکړه کنه نو هم پکې الله اجر ورکړي، او چې څنګه سبب کې د دې هغه د لپاره بیا اسباب تیاری. او په ګناه کې عزم باندې بیا مؤاخذه شتي چې د ګناه اراده وکړه ګناه نه لیکل کیږي.
سو پورې چې عزم نه کړی ښه عزم وشي ناله ملاویږي او بعضې وایي چې نه عزم کلکه اراده مصممه اراده ده د ګناه لیکن هغه پورې سو پورې چې کړي نه نو نه ملاویږي ګناه نه ملاویږي ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا اے زمونږ رب مرا نسی منګه لا تؤاخذنا مرا نسی منګه ان نسینا که زمونږ پریدو یو شی په هیر باندې واخطانا یا موږ خطا شو یو شی موږ پریدو په هیر باندې پریدو یا په خطا پریدو په قصد پریدو یا الله موږ پاغي باندې مرا نسی ربنا ولا تحمل علينا بازی وی ان نسینا کې چې مخکې په نسیان باندې په خطا باندې هم ګناه وو یو ځل کارو کو په خطا یو کو په هیر باندې وکړو ناغي باندې مؤاخذه وا لیکن چې کله دا آیتونه الله نازل کړه نو دین رستو هغه د نسیان او خطا الخطا والنسیان رفعت عن امتی زما د امت نه دا دواړه سيزونه اوچت شو په دې باندې وس مؤاخذه نشتی په هیر باندې وسړي کار وکړو په هیر باندې یو سړي په روزه کې ډوډۍ وخوړه و به اوس کې بل څه وکړو ناغه باندې مؤاخذه نشته روزه وشوه خو بعضی خبرې داسې دي چې هغه په هیر باندې یو سړي کار کړل نو سزا وته میلاویږي د دنیاوی آخرت کې هغه ګناه نشتی بیا اوس یو سړی دی په مانځ کې په هیر باندې خبرې وکړې منظمات شو اوس به دوباره بیا کوي دا ګناه پکې نشتی خدا مات شو دوباره به کوي خطا باندې ګناه نشتی لیکن دا خطا چې کم خبر دا کم سزا دا هغه ملاویږي یو سړي زهر خوړو په خطا باندې نو خطا باندې خړلې پته وته نه و دا زهر دی هغه باندې لپاسه لیکلی دوايي دوی ځا سکار بکې زو وکي زرا اوسې خوړه نو چې د په خطا باندې زهر خړلې اوس بده لته ټکې دغه نه خدا کیږي نه دینه بچ کې دی نشي چې الله معاف کړل نو مري ولې دا خو د زهر او خپل اثر دی ابا کوي ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا یا الله مبارکه په منګ باندې اسرن ګران احکام کما حملته على الذين من قبلنا لکه څنګه چې تا بار کړیو په کسان باندې زموږ نه مخکیو ګران احکام په کله چې یو ځای باندې بول لګیدو کپڑا باندې به بول لګیدو نه به کټ کولا داغه د پاکي سره صورت نو الله منګلا دا بازي خبره منګ باندې رحمونه کړلی په دې امت باندې خاص رحم دی و بس وینځه درې پیره وینځه خبر خلاصه پاک شو اثر ختم شو پاک شو دانګه بازي داسي چې هغه درې پیره وینځل شو او اثر داغه نزي په مګل باندې داغه اثر نزي داغه ګندګي اثر نه ختميږي کپڑا به وشلېږي خو به ختم نشي وای دا خیر درې پیره چې دی وینځل پاک ده اگر چې اثر پکی کم چې اثر زی ناغه به انزل غواړي اگر که دریو پیرونه زیاتې بعضی نور داسې احکام مز داغي په جمعات پورې خاص او بهر مونږ نه کېدو دا زموږ په دې امت باندې الله رحم کړل پټي کې بانګ وې بس الته کې ودرېږي الته پوله باندې کو کنه پاک ځای کوا دانګي نو ډېر احکامات داسې دي هغه باندې وړي ګرانو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به یا الله ما راچه په موږ باندې مشقتنا تکلیفنا په دې بیان کې په توحید باندې په دې تبلیغ کې په دې رسونه کې په دې مسلمانۍ کې په دې ایمان کې موږ باندې ګران مشقتنا را باندې مرا ولې تکلیفنا را باندې مرا ولې ما لا طاقت لنا به هغه چې موږ طاقت نه لرو داغه د اوچتولو داغه د برداشت کولو واعف عنا معفو کې موږ ته یا الله واغفر لنا بخنه کې موږ ته الله موږ باندې پرده راواچه موږ ستانه بخنه طلب کوو یا الله موږ ته بخنه کې ورحمنا رحم کې موږ باندې آینده لپاره موږ بچو ساتي انت مولانا ته زموږ مولای فنصرنا القوم الكافرين امدادو کې زموږ د کافر قوم مقابله کې یا الله ته زموږ مولای موږ استا غلامان یو
نو زمونږ کافر قوم مقابله کې زمونږ امداد وکړي. دلته کې جهاد پکې هم دی، فانصرنا علی القوم الکافرین. انفاق فی سبیل الله پکې هم دی. دا ټول خبرې پکې بیا واپس راغلي. سورت ختم شو، زر زر وایو بیا ان شاء الله سبا بیا بل شروع کو. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص د الله په اختیار کې دی هغه چې اسمانونو کې دی چې پزماګي وین تبدو ما فی انفسکم، که تاسو په ښکار ورکوي یا چې تاسو ښکار کوي هغه چې تاسو په نفسونو کې دی او په پټوي یو حاسبکم بالله، نو الله به حساب کوي تاسو سره داغي. فیغفر لمن یشاء، نو بخنه کوي چاته چې غواړي، او یعذب من یشاء، او عذاب ورکوي چاله چې غواړي. والله علی کل شیء قدیر، الله دې په هر شي باندې قدرت لرونکی. آمن الرسول بما انزل الیه، ایمان راوړل رسول، تصدیق کړل پیغمبر د هغه څه چې نازل شوی دی د رب د طرف نه، والمؤمنون مؤمنانو کلنا آمن بالله، دې ټولو ایمان راوړل په الله باندې، د الله په ملائکه باندې، د الله په کتابونو باندې، د الله په رسولانو باندې. لا نفرق بین احد منهم، لا نفرق بین احد من رسوله، دی داسې وایي یا الله منګه فرق نه کو په مند یو د رسولانو د الله کې. وقالو، او دی وایي سمعنا منګه واورېدو، واطعنا منګه تابعداري وکړه، غفرانک یا الله منګه طلب کو ستانه بخنه. ربنا اے زمنګ رب، او الیک المصیر، ستا طرف ته دي درګرځېدل. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نه مکلف کوي الله یو نفس لره مگر داغه د وس مناسب. لها ما کسبت، داغه د پاره هغه څه چې هغه کم کسب کړل، او علیها مکتسبت، او په د باندې وبال دې د هغه څه چې د کم کسب کړل. ربنا لا تؤاخذنا، اے زمنګ رب مرانه سی منګه ان نسینا که زمنګ نه هیر شي، او اخطانا یا منګه خطا شو، یو کار منګه پریخو که زمنګ نه خبره هیر شو یا منګه خطا شو، نو هغه باندې منګه مرانه سي. ربنا زمنګ رب ولا تحمل علینا اسرا کما حملته الذين من قبلنا، مبار کې په موږ باندې ګران احکام اج تا بار کړو پاکستان باندې چې زمنګ نه مخکیو. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، زمنګ رب مرا چې موږ باندې ګران احکام، موږ باندې مشقتونه تکلیفونه ما لا طاقت لنا به، د هغه چې موږ طاقت نه لرو. واعف عنا، معافو کې موږ ته، بخنو کې موږ ته، یا عفو کې موږ ته. واغفر لنا، او پرده راوا چې په موږ باندې، ورحمنا موږ باندې رحم وکې، موږ آینده لپاره بچو ساتي. انت مولانا، ته زموږ مولای، موږ ستا غلامان یو. فانصرنا، نو امدادو کې زموږ علی القوم الکافرین، د کافر قوم مقابله کې. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.